عزتمنو یو ښځه چې خپل وو ماشومان دي او د هغې د پاسم د هسپتال نه د اوو میاشتو ماشومان تختوي. راځئ عزتمنو چې دا اخر ولې تختول، د دې ښځې اخر داسې کومه مجبوري وه چې دغه ماشومان تختوي او دا چې وتښتي نو دا په دغه ماشومانو باندې څه کوي. عزتمنو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وکړه چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. مینوالو په لاهور کې دا واقعه مخې ته راغلې ښځه، دغه بوډۍ ښځه چې خپله یې په خپله باندې دغه پخه ښځه چې خپله یې د اوو ماشومان دي، د اوو ماشومانو د پاس هم دا دغه د اوو میاشتو ماشومان تختوي. چا چې ماشومان وي دا به موږ په هغوی باندې به خرڅه وکړو. خو عزتمنو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې دغه شانتې هسپتال ته چې څوک لاړ شي نو ماشومان دغه شانتې په لار کې پرېږدي او یا چټۍ پسې منډه وهي او یا ډاکټر پسې منډه وهي یا د چا نه تپوس کوي. عزتمنو هېڅکله داسې کار مه کوئ چې یعنې خپل ماشومان په ځای باندې پرېږدئ، د خپل د علاج دپاره بیا ګرځئ. که نه کېږي خپل د علاج غم خو کوئ، خو چې بیا راشي بیا به ستاسو هغه ماشوم به بیا تاسو ته باندې نه به میلاویږي. زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې په هر ځای کې وئ نو په خپلو ماشومانو باندې خیر وساتئ، خپل ماشومان د خپلې غېږې نه مه کوزوئ. کو بازار ته ځئ، دوکان ته ځئ او کو هسپتال ته ځئ. من عزتمند چې د ښځو داسې ډېرې مسلې پېښېږي چې دا ډېر زیاتې سختې مجبور شي او یا هسپتال ته لاړ شي یا دوکان ته لاړ شي یا سودا دپاره لاړ شي، نو دا حتما خپل ماشوم ځان سره په غېږ کې واخلي او دا فکر به یې نه کوي چې بهر ته لاړ شي، نو دا فکر نه کوي چې ما ځان سره ته کې ماشوم راوستی او که نه. خو عزتمند داسې ډېره بې پروا ښځې شته دی چې خپل ماشوم په ځای باندې پرېږدي، هغه که خپلې سودا پسې وینخلي چې بیا خپله سودا کارمار چې خپل کارمار یو شی چې ختم کړي بیا چغې وهي چې زما نه ماشوم ورک شوی، یا ورپسې بیا په جوماتونو کې اعلانونه کوي، یا ورپسې داسې چغې وهي، یا ورپسې په کوڅو کې ګرځي، خو دوی ته ماشوم میلاو نه شي. چې نن څنګه په لاهور کې دغه واقعه مخې ته راغلې، دې مکه دغه شانته واقعه تاسو سره چېرته کې مخې ته را نه شي. مینوالو حتما نسه خپل رایې لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمن نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره سوپر کلیک چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.